نو دا انسپکټرم دلخ کاری ماته چې دا زما متعلق ډیریو ویل یاره دیوم داسې مال بس خلاص شو او دلک ماته دلوي خیر بلا ورپس نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ملک زمون خلقو دلاسا دو سے دو قابل پاتے نہ بد سترګې خشه ګوري نه بد غوګونه خشه او بالکل حیران خبره مې دا کوله چې ابو جهل دا دې پورې درته ویم چې دا د کافر د خله مواوري چې پیغمبر دا ویلي دي نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خله نه روزي نو د عشق تقاضا دا چې د کافر خلم صاحب کا ځکه چې ستاد معشوقي نوم یې واغست رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج دراغه پاغه سحر ابو جهل ولا په مخراج لاس کې کانی نیولې دي نو ورته وی چې څنګه اندر کفے ابو جهل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وای کنه زما د لاس کې سدي گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري نو زما د لاس کې او خای موټي کې څه شه دي ته چې وای چې د اسمانونو خبرونه مال راځي نو اسمان هډر لري دي د لاس کې او خای سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکه شو چې ستا لاس کې زوم چې څه شه دي کدا لاس کې دې څه دي دا پخپل وای ما په خبره پوهیږي معجزه دې ته وای معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولای معجزه معنا بل عاجزون کې ویل زما لاس کې چې سدي دای نشي ویل ته وایا سردار کونین ورته وی نو هم ستا د لاس په پخپل وای د لاس دنه په یو ګوته ورته اشاره وکړه لاس داس چې اشاره وکړه لاس کې دنه کانی اغي आवाज کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابو جهل په لاس کې مون کانی او دمر یو کانی پس مکرو ول پدین جادو چلو مولانا ایرون سوئی وی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کون لا الہ الا اللہ محمد رسول خدای می دی قسمی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه لار تیرېدنو کانو به आवाज وکړي چې لا اله الا الله کانی به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشاره یو په کومه لار به چې تیر شو درې ورځې به د لار نه خوشبوئی تلا اوس ابو جهل بیا ورته ورځ را بلاو وی وا کنه نن د اسمان څخه نوې تازه خبر شته په دغه شپه رسول الله د معراج نه راغلی ورته ابو جهل لانن خډر مزیدار خبر ده وېڅ وېزه بیګا اسمان ته تلو او اسمان ته تلو تعجب یو لکه زمونږ د زمانہ کې وګوره ک بعضی د ساده مليان نه دي د جمعتونو امامان کاغي ته وې چې دغه د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ خاتله لا حول دا کافر وګوره سپوږمۍ ته راکټ خاتله تو بیا چې منځو شنو کینی خلکو ته وای چې رونو اخر زمان وای چې سپوږمۍ تراکټ خطر حق د دې مخکې دا خبرو کې کنه چې باران د اوریځي نه کیږي خیال دراغه توبه توبه اخر زمان شو د مليانم تبعی جوړک وای چې باران د اوریځي نه کیږي خدای وای په قران کې چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نو بنازلو ما او دوی وی چې د اوریځ نه کی او دا د خدای قمقل دمر نه پويږي چې اسمان مطلق ما فوق طرف ته وي کم شي چې ستاد سر نو اوچت شي هغه ته اسمان وي نو اوریځم ستاد سر نو اوچت ده نو دا بخيرر اوچتای د سمندر نو بیا پتارا وري عزیزانو په دې سادهګانو چوریدل نو ابو جهل ما ته آیات چې ته دې اسمان ته تلې ویلو زه دې اسمان خدای سره معراج و نیاز شوه ابو جهل ورته وی چې دا خبره به بل چا په مخ کې مو کې چې زه بیګ اسمان ته تلم سردار کونین ورته وی چې کدا ټوله دنیا را جمع کیم ورته به وایم چې زه بیګ اسمان ته تلم
ابو جهل ډکه ډیر خوشحال شو چې ابو بکر صدیق د دې یارې غار دی کاغه ته مې وی چې دی وی چې زه بیګ اسمان ته تلم نو هغه بم تیوارو نو ورغه ابو بکر ته وی چې راشه کنه کنن دې یار خبره ووري دي نو اریان بشي ویلی ویل نور کله خو به وی چې د اسمان نه مال خبر راځي نن دې یار وی چې بیګاز په خپل اسمان ته تلو نو ابو بکر دا بستا عقل ومن ابو بکر ته اوس ګور دا ابو جهل د خلی خبر ده د پیغمبر ته نسبت کړي ده او د ابو بکر ایمان ته ګور ورته وی چې ابو جهل استاد پلات او منات قسمی چې زما یار ویلی چې د بیګ اسمان ته تلم هغه ویلاو زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار وی چې د بیګ اسمان ته تلم ابو بکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی اندازه کوا دا ابو جهل دا لوی دشمن د پیغمبر څوک نو لوی ظالم دی بل څوک نو داغه د خلینم چې د پیغمبر نامه وته دا نو ابو بکر وای چې خلینه دی قربان شم چې زما د محبوب نوم دی واغستو او که زما محبوب داسې ویلی چې ز اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی عزیزانو نن ملک او دنیا د خدای په عظیم قهر اخته ده اوس هغه پیغمبر تاسو وګورئ داغه ژوند مطالعه کړئ داغه دعاګانې وګورئ چاته دعاګانې کړې نسبتونه وګورئ قران وګورئ چې دعا کې څنګه بکې تاسو زیارت ته چې چرته لاړ شئ بابا ته ما د بار خدای ته وایې د څه وایي کنه اوس خدای خبر چې دا بابا په خپل لاندې سال پته لګي مونږ خو الله ټیکټ کوي ورسره کنه مونږ په 10 روپیه جنت ټیکټ درکوم کم یو چې ملکیږي مال الله سره کوي جنت ستاسو د پلار میراث دی خو خدای چې داغه بلاندې سای ته ما د پاره خدای ته وایي اوس قران څه وایي قران وایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب زما بندگان چې ما نه سوالو کې بنده کې تخصیص نشتا چې یا نیک یا بد یا پیر یا مولا یا میا یا نه مطلق عبد چې بنده نامي نو خدای وی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان سچ وی الله وی دې پخپل اور به قبلو نو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دوی د زما منی نو زبد دوی منما قران دی دوی د زما منی زبد دوی منی بل ځکه قران وای نحن اقرب الیه من حبل الورید زتاسو ته د مړی د شارګ نام ډیر نږدې د دې مړی درګ نام درته ډیر تاسو وای په ایمان به حیثیت الله مونږ ته داغه نه نږدې بل څوک شته داغه نه کارساز بل څوک شته داغه نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته نو د دومره شان مالک درته درګ نه نږدې ستا په زړه کې ستا په رګ ورې شکی او ته داغه سره پرې دی او د بندا سره اختیار نه تاغه سره ظلم کې کنه نو عزیزانو دا قران دی قران نن دنیا د خدای په عظیم قهر زمونږ د لاسه په عظیم قهر په لوی عذاب اخته د بدر تسو د چا حل بدر مونږ چې څنګه یو الله دې امان تاریخ ګوره د 1,24,000 پیغمبرانو باز بل خبره نه وا دا روټای شو دکانداری شو جامه شو سیده شو پلانې شو ډنګړې شو دا شو دا په خپل کیږي ستا اراده به یوي بس یوا لګې مرچکه ټکه دام کار دی لګې تل دې چې تکړی دکانداری کې دام کار دی ټیکادار په سرکونو ګرځي ټیکا کې دام کار دی بابوی قلم دلاس کې دی لیکل کې دام کار دی لیکن عقیده بدی صحیح عقیده بدی صحیح دست بکار و دل بیار تاسو وای دست بکار و دل بیار لاس بدی پکار کیوی او زړه بدی یار سره تصور بدی الله وی او جناب محمد رسول الله وی تصور بدی ایو بزرگ وای چې
सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। तंदे विच पज़मका लगोले न चल बई, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। तंदे बदे खुदा ते लगोले, उस बदे जनाब मोहम्मद रसूल दा दीन दे, दा मजहब दे, दा इस्लाम दगे न पाखवाई ख्याल हमरा। नो अजीजानो, ईसा अलैहिस्सलाम 30 काल पर उम्र के अगत इंजील वर्कड़े और आगाज द नबुवत बिया कौम ता उकड़ो। उस अगा कम मलको कम कौमो दा बली जुमे तशी व आखिर दावाना दा मदीना मुनव्वर बाद जाना।